ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهائی واجب الاحترام د سواد د علاقی مسلمانانو ورونو، عوامو اور طلباء کرام، زدیر زیاد زان ملامت گڑم چه پدے مجلس کے استاذ العلماء، استاذ المناظرین اور عظیم داعی د قرآن و د حدیث چه د حس قسم تعارف محتاج نہ دے، شیخ محمد افضل اسواتی اغی تشریف فرما دیو زماغندہ نالائقہ کم فہمہ خبری کی نو ضمیر اجازت نہ راکی، خود صرف اور صرف شاید دا میں اگڑل زڑکی چه زما پا خبرو باندے شیخ صاحب خوشحالی شی چه الحمدللہ قرآن و حدیث تا رابلن کے کشران ہم موجود دی. صرف پا دے خاطر یوسو مختصر خبری قوم، اللہ سبحانہ وتعالی دے زما د خلین د قرآن و د حدیث موافق خبری وباسی او مونږ ټول دې په الله سبحانه وتعالی عملی میدان ته جوړ کی. تقریبا دا یو اتفاقی خبره ده او د مذهب نوم اغستون کې هر مکتب فکر خلق په دې خبره باندې متفق دی چې زموږ ستاسو یو لوی سفر را روان دی چې هغې ته د قبر یا د آخرت سفر وایي. دنیا ته الله رب العزت مونږ دې دپاره رالیږلي یو چې هغه نه ختمېدونکی سفر مو جوړ شي او ښایسته شي. دا تقریبا د مذهبي خلکو په منځ کې امر متفق دی، اس قسم اختلاف ورکی نشتا. ار سڑے غواړي چې زمانہ رب رضا شي، باطل عقیدو والا چې پچا شرک او بدعت غالب ده، اغت شیطان دا غلط فهمی په دماغ ورسوره کړی ده چې ګنې ته د اولیاء کرامو داسې تعظیم وکا چې رب ته خو اسه هم نشه رسیدي. رب خو یو لوی ذات دی، سړی چې جج ته ځي وکیل نیسي. رب ته چې ځي د محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا د شیخ عبدالقادر جیلانی یا د داتا گنج بخش یا د علی حجویری یا د پیر بابا یا د کاکا صاحب وغیرہ لمن انیسا نو تب رب تا ورسی ذہن یہ دا خبر تسلیم کرے دا او پدی گمراہ خبر باندی شیطان
س منطقی خبری، س استعارات، س دلائل مزعومه هغه د هغې ذهن ته ورکړي دي او هغې هم وایي چې په دې اصولو باندې مونږ رب ته روان یو. ځکه دا څه ناشنا خبره نه ده. داسې کیږي چې سړی مردان ته روان وي او د ثوابې ګاډي کې ناست وي، طرف هم خطا وي، سورلو ته هم غږ نه کوي، ډرایور ته هم غږ نه کوي، کلنډر نه هم تپوس نه کوي، روان مردان ته دی خو ګاډي کې د ثوابې ناست دی به مردان ته ورسي. نو ځینې خلک شیطان په دغه ځای ګمراه کړي دي. قرآن ته لنډ تعبیر کوي وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. دیو دا ګمان دی کنی مونږ واقعي رب ته روان یو، دیو دا ګمان دی کنی واقعي په دې لار مونږ رب ته رسو. خو الله فرمایي زین لهم الشیطان اعمالهم. کله فرمایي افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. خپل گمراهی ورته ښایسته ښکاري. دا یو ډله ده. دی ته گمراهی شرک په دغه معنی باندې ښایسته ښکاره شوی دی، د اولیاء الله او د انبیاء الله په تعظیم باندې. ځینې په دې باندې گمراه شوي دي چې هغې د الله او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حاکمیت مقام یو مجتهد ته ورکړی دی، یو پیر ته ورکړی دی، یو قائد او یو لیډر ته ورکړی دی، اور هغه ته شیطان دا عقلی سهاره ورکړی ده چې یار الله او د الله رسول خو لوی خلق دی، د هغې په خبرو باندې پوهېدل، د هغې د کلیاتو نه جزیات را ایستل، دا خو زما او ستا کار نه دی. یو سړی به متعین کو که په قسمت خبره و څلور تی جوړ شو که پنځه تی جوړ شو، د هر ملک به ځان له رهنمایي د هغه په طریقه باندې به روان وي، هغه به یې مشر وي، هغه پسې به روان وي او رب ته به ورسي. قرآن د دې نه تعبیر کوي چې دی وایي انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. د دیو هم نمبر را روان دی د جړه، د دیو هم نمبر روان دی د فریاد. دی به هم چلی وی اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. یو چغبی لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا. دا خو مونږ لار د الله را ټینګوله، مونږ خو لار د اطاعت را ټینګوله، مونږ خو د مجتهد اتباع او هغه پسې تلل د آخرت د جوړېدو په معنی باندې کول. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. چا پیر نیولې ده، چا تنظیم او پارټي نیولې ده، چا خپل امام او مجتهد نیولې ده او حق په هغې کې را بند کړی ده او بی د هغې نه حق مني نه بل څوک په حق مني. نو په دې طریقه شیطان گمراه کړي دي. الله رب العالمین به فرمایي آتهم ضعفین من العذاب. دا چا پسې چې روان وو او هغه خطا روان کړي وو او دا څوک چې ورپسې خطا روان وو او عقل نه کار نه اخیستو، دا ټول د تباشي والله ولا دوچند عذاب ورکوي. دا هم د گمراهۍ یو کړی ده. دریم یو سړی وی زه رب ته روان یم، خو هغه وی چې د رب نه خو ماله دا قرآن راغلی دی، زه دې قطعي قرآن پسې روان یم، دا د ظنیاتو محتاج نه ګڼم، دا زه د اخبار احاد محتاج نه ګڼم، روایت به د قرآن خلافي زه به یې څنګه ومنم. شیطان هغه له دا خبره ذهن ته واچوله چې یاره دا معنی استعمال کا چې صرف د قرآن نوم واخله، بس هغه هم وایي چې ګنې زه رب ته روان یم. شیطان پټ ځان ته لایک کوي، شیطان پټ ځان ته ښه کمنټس کوي چې کار ښه روان دی، د ده په ذهن باندې ته حاوي شوی، بس ته چې سوی دی هم هغه کوي. ګوره یو یې په دې باندې ګمراه کو چې هغه یې په تعظیم په نوم باندې ګمراه کو. دا نوم ټیک و چې تعظیم،
او احترام د انبیاو د اولیاو پکار دی، خدای د پاره الله او د الله رسول معیارونه ګرځو نو خطا شو. دا خبره په خپل ځای ټیک وا چې احترام پکار دی، لیکن د هغې د پاره الله او د الله رسول اختیارمند ونه ګرځول، د حاکمیت مقام یې ورنکو، هغه هم گمراه شو. دا خبره ټیک وا چې قرآن منل پکار دی، خو هغې د پاره د الله حبیب حاکم ونه ګرځو، خپل فرویزی عقل استعمال کو، هغه هم گمراه شو. عرض دا دی چې دا ټول د یو زنځیر کړی دي، د شیطان محنتونه دي. زمونږ ستاسو د ټولو دا یو نیت دی چې مونږ رب ته روان شو. هغه رب ته د روانېدو دپاره الله قرآن کې اصول فرمایي، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فلا هرگز داسې نه ده څنګه چې د دې مخکې خلکو حال ذکر شو. څوک به د اولیاء الله تعظیم کوي او د خپل عقل مطابق به کوي، فلا داسې چرم نه ده. څوک به چې کوم دی قرآن مني خو د خپل عقل په تشریحاتو، فلا داسې چرې هم نه ده. څوک به د بل چا تعظیم داسې کوي چې په محمد مصطفی به حاکم ګرځي، فلا داسې هم نه ده. څنګه ده؟ فلا وربک، اے محمد مصطفی ستا په رب مې د قسم وي. ډېر لوی عبرت دی په دې ځای کې، اهل علم ناس دي، بس په دې خبرو پسې اوږد نه ورځم، خو عوامي انداز سره خبره کوم ځکه مونږ سره خوند هم عامې خبرې کوي. فلا وربک، اے محمد مصطفی ستا په رب مې د قسم وي. دې کې خو هیڅ شک نشته چې د محمد مصطفی رب څوک و؟ لګرو وایه د محمد مصطفی رب څوک و؟ پابندي خو بې نشته د رب په نوم باندې که نه. ټول داسې ووایي چې خلک په دې پوه شي چې ناس خلک ټول ویښ دی. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رب څوک و؟ فلا وربک، ستا په رب مې د قسم وي، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. دا خلق مؤمنان نشي جوړېدی، د دې ایمان کمال درجې ته نشي رسېدی، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر څو چې فیصله کن په هره مسله کې تا ونه ګرځئ، په فروعو کې امام تا وګرځئ، په اصولو کې امام تا وګرځئ، د ژوند په تمامو زندګو په تمامو احوالو کې په عقایدو کې امام محمد رسول الله، د ژوند په اعمالو کې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په خپل غم او ښادۍ کې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په خپل معاملاتو کې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولې نه دی. نو فلا وربک لا یؤمنون، الله سبحانه وتعالی فرمای اے محمد مصطفی ستا په رب مې د قسم وي، هزار لیبلې د ایمان به استعمال کی، هزار لیبلې د اسلام به استعمال کی. الله فرمای دا به د کتابونو خبره وي، زما دربار کې به لنډه خبر دا وي چې فلا وربک لا یؤمنون، ستا په رب یعنی په خپل ذات مې د قسم وي چې محمد مصطفی حاکم نه منلې، د الله په عدالت کې داغه ایمان مردود دی. دا د حاکمیت مسله انتهایی اهمه ده. او حتی یحکموک، تر دې چې تا فیصله کن وګرځئ. دا مرد دی په هر منکر حدیث باندې چې هغه د محمد رسول الله علیه السلام اطاعت بالذات نه ګړي، بالواسطه ګړي، او د اصل د قبیل نیم نه ګړي، یا د فرع نه ګړي، یا د تشبیهاتو نه ګړي، او یا چې کوم دی د غیر ضروري امورو نه ګړي. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تر دې چې تا حاکم وګرځئ. ما ته اکثر ملګري نن سبا وایي چې مفتی صاحب تا خو ټول دین بدل کو. ما ورته وایي چې هیڅ بدل نه دی راغلی، مخکې مې توحید او سنت وی، شاید ګول مول مې وی، مې اوس چې دا دوړې کینی ته به واورې چې توحید او سنت زه د هغې نه صفا بیان نه کړم، بیا خو ونه شوه. خو خبره څه ده
مخکې د حاکمیت مقام مونږ بې ځایه استعمالو، مونږ به قرآن او حدیث مطالعه کړل، خو په هغې باندې به یو مشر مقرر کو، هغه لیبارټرۍ ته به مو راویستل چې یاره دا لیبارټري د دغه روایاتو، د دې آیاتو، د دې احکاماتو باره کې څه وایي. نو مونږه حاکمان خلق جوړ کړو، شخصیات مو جوړ کړو په رسول الله علیه السلام. سترګې مو په دې خبره باندې کلاو شي چې احترام د ائمه مجتهدینو په خپل ځای ضروری دی، احترام د اهل علم په خپل ځای باندې ضروری دی، احترام د علماو، احترام د مذهبي خلکو په خپل ځای ضروری دی. لیکن احترام دی ته وایي چې کله د الله او د الله د رسول مقابله کې راشي نو مونږ ته چې منظور دی د الله حکم منظور دی، او مونږ ته چې مقبول دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان قبول دی. د الله او د الله د رسول مقابله کې یو امام راغی، یو پیر راغی، یو فقیر راغی، یو شخصیت راغی، یو تنظیم راغی، یو پارټي رااله، مونږ تمام دنیا خو پرېښودی شو، مونږ د محمد مصطفی فرمان پرېښودلی نه شو. دا اصل خبره ده. او تاسو وایي دا د ایمان یو جزء لازم دی او که نه دی؟ یو اهم او یو ضروری سیز د ایمان لپاره دی او کنه دی چې سړی به حاکم منی الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. اور الحمدلله منهج اهل الحدیث د قبلولو نه مخکې ما ډېر مضبوط مطالعه کړی هم دی. ما د دې په ټولو کتابونو کې یو جزیه داسې نه دی لیدلی، یو لکیره عبارت مې داسې نه دی لیدلی چې په هغې کې ویلي چې منهج اهل الحدیث قبلین د امام ابو حنیفه بې عزتي به ضرور وي، د امام شافعي نه به براعت وي، د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بدي به وي. نه، الله گواه دی. زوم اول میں یو امامو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس پا دی خبر باندې پوشم چې څنګه امام ابو حنیفہ زمونږ د سرتاج دی، داسې باقی درې ائمه بلکې 120 نه زیات مجتهدین زمونږ د سرتاجونه اور زمونږ د دین مشران دي. نو دا د ائمه مجتهدینو احترام ته لار سموي کې بې عزتۍ ده، احترام ته لار سموي. الله گواه دی دا د باطل او د مقابل یو پروپاګاندا ده چې هغې وایي چې یاره دا خو د مجتهدینو بې عزتي کوي. زوام که د چا دلیل پرېښودل د هغه بې عزتي وي، د چا رای پرېښودل د هغه بې عزتي وي، نو ټیک ده زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رای پرېږدم، خو چې دا رای پرېښودل بې عزتي ده نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رای په وجه باندې ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قول او حدیث پرېږدې. که دا پرېښودل بې عزتي وي نو زه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بې عزتي کوم، خو نقل کفر نه باشد، تو خو بیا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بې عزتي کوي. او حال دا دی چې دا ناروا ده. نو عرض مې دا دی، اول خبره د مسلمانانو چې رب ته روان یو، آخرت طرف ته روان یو، د هر چا یو لار ده، خو الله سبحانه وتعالی دا لار فرمایلی ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے محمد مصطفی د اول نوالی تر اخره پوری که مقلد دی او که مجتهد دی تر هغه پوری داغه ایمان د الله دربار کې مقبول نه دی چې هغه په تمام امورو کې تو حاکم نه منلی. اور بیا فرمای فیما شجر بینهم، شجر وی دیونه کې کوم خیال کړي ډیره زیاته سانګي خوري ورې دي. نو د دې دین او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اطاعت منس کې ځان لده، حج کې ځان لده، روزه کې ځان لده، زکات کې ځان لده. په دې تمام اصول او فروع کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حاکم منل دا د ایمان یو اهم تقاضا ده، اور دا منهج دی د اهل الحدیث. اور زه یو خبره کوم، په تنظیم او په منهج کې یو خاص فرق دی چې کله شخصیت خطا شي او بدنام شي هغې سره تنظیم بدنامیږي. که د یو تنظیم او د یو جماعت سړی هغه منکر حدیث وګرځي، الله مکه هغه قادیانی وګرځي، هغه مشرک او بدعتي
ګرځي دا هغه تنظیم بے عزتی ګرځي خو منهج دی ته وایي که د هغې نه یو سړی ووړي هغه سړی خو کمزوری کیدی شي هغه سړی خو بدنام کیدی شي خو منهج په هیڅ صورت کې بدنام نشي کیدی ځکه منهج د شخصیاتو نه عبارت نه دی بلکې منهج خو عبارت دی د قرآن نه او د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو د یو سړی کږېدل دا به د هغه کږېدل وي دا د منهج کږېدل نه دي البته د جماعت نه چې سړی کوږ شي نو جماعت ضرور بدنامیږي خو منهج نشي بدنامېدی ځکه منهج خو زمونږ یو قرآن دی او دغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي نو دا عرض مې دا کو چې دا د انسانیت د هدایت د پاره یو اصل لار ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مون حاکم وګڼو او بیا فرمایي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا بیا په زړه کې هیڅ قسمه تنګوالی محسوس نه کې که چرته کې د محمد رسول الله قول ستا د امام ستا د پیر ستا د استاد ستا د مجتهد مقابل راغی دا خو ستا د ایمان امتحان دی چې اوس ګوري ته زړه تنګې او که زړه فراخه کې زمونږ یو ډېر کلک حنفي ملګری هغه وایي چې کله سړی د تحقیق د میدان ته کینی او دا بخاري شریف او مسلم شریف یعنی هغه اخبار احاد چې هغه محتب بالقرائن ګرځي او مضبوطیږي وایي دا چې د شوافعو یا د اهل حدیثو په حق کې راځي زما د زړه ټک وي وایي زه هم چې دا زمونږ مستدل وي ډېر ښه به نه وي ما چې دا خو هغه اصل بیماری ده چې هغې ته قرآن اشاره کوي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا د محمد رسول الله علیه السلام عمل تا ته در ورسېدو که ستا د امام او ستا د مشر رای نه ده خو دا خبره اطمینان سره ثابت ده چې دا د محمد مصطفی خبره ده نو ته خپل امام پرېږده ته خپل مجتهد پرېږده ته خپل پیر پرېږده ته خپل استاذ پرېږده تو خپل تنظیم پرېږده لاړ شه د الله او د الله د رسول حاکمیت ومنه اور هغه اطاعت کې سر ښکته کا دې ته وایي ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا تمام دنیا پرېږده خو چې اخلي نو الله والا او رسول الله صلی الله علیه وسلم واخله دې ته وایي لا یجدوا فی انفسهم حرجا بحث او مناظره کې هم پکار دا وي چې هر سړی وایي زه به په هغه خبره خوشحالیږم چې دا خبره اطمینان سره ثابت شي چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم کره خبره دا ده چې هغې ته تسلیم شي نو زمونږ زړه تنګېږي که حق ثابتېږي نو تقلیدي طبقه تنګېږي که حق ثابتېږي نو تقلیدي طبقه د هغې زړه کې ډېر تنګوالی راځي ولې پته لګي چې د ده رایې پاتې کېږي نو موږ د خپلو آراو پسې روانو مونږ د خپل نظریات او سوچ پس روانو اوس په دې خبره الله گواه دی مونږ ته علی الاعلان اطمینان راغی چې زه سړي ته نه ګورم سړی څومره لوی دی خو چې دلیل یې نشته داسې لوی سړی زه پرېښودی شم او سړی ډېر ماشوم دی خو دلیل الله او د الله رسول دی داسې ماشوم ما ته په سر سترګو منظور دی نو مقام او مرتبه او حیثیت دلیل ته میلاو د رجالو ته نه ده میلاو اور دلیل چې دی هغه قرآن دی اور احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اور زوام که په دې کې د شخصیاتو ضرورت وي نو پکار دا دی چې مسلک د ابوبکر صدیق هم په فقه کې وي شخصیاتو کې به د هغې نه لوی شخصیت کائنات پیدا کی د سیدنا عمر نه لوی شخصیت به کائنات پیدا کی لیکن نشتا هغې ته هیڅوک خپل نسبت نه کوي خو نورو شخصیاتو ته نسبت کوي پته لګي چې زمونږ کار دلیل سره نه دی زمونږ کار شخصیاتو سره دی الله دې زمونږ کار د دلیل سره پیدا کړي اور دا د جنگ خبره نه ده دا د امن پیغام دی چې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت اور بیا آخر کې یو ناشنا نقطه وایي ویسلموا تسلیما دې ته مکمل غاړه کیدي داسې غاړه چې ټول عمر ورته غاړه ایښي بیا به دا اعتراض نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین ټول عمر کړي دي که صرف د جون په ابتدا کې کړي دي ویسلموا تسلیما د رسول الله سنت خو دې ته وایي تسلیما اهل علم پوهېږي د باب تفعیل په وزن باندې چې هغې کې همیشوالی وي
کلکوالی ورکی استقامت وی ورکی ویسلمو تسلیما تا ته چې د رسول الله سنت رو رسیدل تر مرګ پورې په عمل وکا دا هم څوک نشي ثابتوي چې رسول الله علیه السلام تر مرګ پورې دوه سجدې کولې کدرې کولې کيوي کوله خدای الله پیغمبر سجدې کړې دي بس تر اخره او تر اوله پکې سي ټول شبهات دي نو دا درې خبرې ذکر کړې د ایمان لپاره اول حتا يحكموك حاکم به الله او د الله رسولي څوک وي دویم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا زړه به کلاو ساتي د الله او د الله د پیغمبر فیصلې ته درېمه خبره ويسلموا تسلیما د کلیو د معاشرې رواج ته مګوره د رشتہ دارۍ رواج ته مګوره ويسلموا تسلیما تابع شه د الله او د الله د رسول خبرې ته تمام دنیا خو پرېږده لیکن الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم مه پرېږده عرض مې دا کورونو خبره خپله ختموم خو مطلب مې د خبرې دا دی چې مونږ تاسو روان یو الله ته دا زمونږ ستاسو اصل سفر دی د دې دپاره هر چا ځان ځان له لار جوړه کړې ده ما د تاول کې ووایي لیکن الله رب العالمین چې کومه لار را لېږلې ده هغې ته وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا د اتفاق حالت کې وایي که جنگ هم راشي ان تنازعتم فی شیء نکره فی شیء یو وړه مسله کې اختلاف راغی فردوه الی الله والرسول نو په مناظره کې او په اختلاف کې هم چې مفتا به قول معلومه نو لاړ شه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې او په سنت فیصله وکا اخر کې وایم دو ډیوټي دي د الله د دین د خدمت په سلسله کې یو ډیوټي د عوامو بل ډیوټي د طلباو دا دو طبقه د مذهب اسلام د پاره خدمت کوي یو دی عوام بل دی طلبا عوام ته دا درخواست دی د دې علماي حق او سره کلک ودرېږي د قران او د حدیث دا پیغام په مخ کې بوتللو کې د دې علماو سره شانه بشانه ودرېږي اول ځان مطمئن کې چې کوم عالم سره قران دی اول ځان مطمئن کې چې کوم عالم سره احادیث د رسول الله علیه السلام دي کله چې د قران او د حدیث عالم درته معلوم شو بیا خپل مال په دغه علماو ولګوا خپل بدن او خپل صلاحیت د داسې علماو په خدمت کې ولګوا او خپل رب ته ځان ورسوه دا عوامو ته یو دعوت دی چې ای عوامو علماء حق نه دا قران او دا حدیث دکې د دې کلکه مرسته وکړي او کوم رب ته چې روان یو هغه رب ته ځان ورسوه اور طالبانو ته مې چونکه زه خپل هم طالب العلم یم دا د زړه د درد نه آواز کوم اخلاص سره دا مسلک د قران او د حدیث را واخلې دا د قران او د حدیث د الله او د الله د پیغمبر د حاکمیت د مسلې دپاره یو موټی شي په یو اتفاق سره دا د قران او د حدیث منهج دې ته تسلیم شي یو بل ته لاس ورکې اوږه په اوږه باندې یو آواز او یو قوت شي او د دې جماعت نه نن دا عزم وکړي چې ان شاء الله الرحمن د خپل منبر نه به د الله او د الله د رسول د دین आवाज اوچتوم که هغه आवाज د منبر په شکل کې دی که هغه د قلم په شکل کې دی که هغه د درس او تدریس په شکل کې دی که هغه د مناظرې په شکل کې دی که هغه د وعظ او نصیحت په شکل کې دی په هر ټول سره په هر ډول سره په هر طریقې سره په هر نظم سره به زه دا د قرآن او د حدیث پیغام مخکې رسوم او زړه کې به تړپ لرم چې دا د قرآن او د حدیث پیغام الله ناخبره خلکو ته ورسوي الله یې بیمارو خلکو ته ورسوي الله یې غافله خلکو ته ورسوي او په دې پاکستان کې نه په دې دنیا کې د قرآن او د حدیث د نظام اور دارنګ د هغې د आवाज دپاره یو आवाज اوچت شي دې مشن کې خو انشاءالله ټول تیار یو که نه یو تیار چې دا आवाज به انتهایی اخلاص سره دنیا او عالم ته رسو که نه به رسو الله رب العالمین دې په دې لږو خبرو باندې موږ تاسو د عمل توفیق راکړي دا څه چې مې وویل دا خو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فرمودات لیکن زما په ژبه باندې وویلی شو زه بیا هم د دې بې ادبۍ اظهار کوم د شیخ صاحب په مخ کې داسې خبرې ډېرې مناسب زه نه ګڼم لیکن د ملګرو اصرارو په دې باندې به اکتفا وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين وآخر